کله چې صحابه په فارس باندې حمله وکړه خو لویه علاقه وه لکه د امریکې چې دا کوم ریاستونه دي نن سبا داسې واړه واړه ریاستونو یو به قبضه کو یو به قبضه کو د فارس چې کوم بادشاه او مشر هغه وی دې خلکو سره څوک دي خو موږ نه یو کلي نیسي او را مخکې کېږي یو علاقه را نه نیسي او را مخکې کېږي وزیرانو دې بادشاه ته وی داسې وکړه چې دې کې مشران کوم دی راوغواړه د مذاکراتو په بانه چې مذاکرات او روپ پې واچوه چې ویریږي سترګې پې راوباسه او دا شلېدلو جامو والا دي چې جامې سمې نشته سپلیم پکې د ډېرو نشته او پسې تورې دي زنګ شوې ته ورته خپل فوج ودروه او دوی راوله چې مذاکرات کوو نو ورسره خبرې وکړه او لږ روپ پې واچوه ویروه دی به ویریږي خپل فوج ته به وایي چې لکه دا خو شاته ډېر لوی طاقت دی مونږ خو په دې بانډو کې جنګېږو خو بادشاه سره خو ډېر لوی طاقت دی بلا فوج دی ورسره بلا تورې دي نیزې دي وبه یریږي یاره وایي دا ښه تجویز دی د مسلمانانو د فوج چې کوم سپه سالار و هغې وغوښتل بادشاه ته مخامخ ودرېد او چې دا کم سپه سالار د جرنیل د غریب جامې شلېدلې دي لاندې لنګ والی پرتوګ هم نشته او کمیس په ځای چې کم صادر دی ځای په ځای سورې ورې دی او توره ورسره ده مخامخ بادشاه ته ودرېد بادشاه پې روب وروغورځو وی تاسو څه غواړئ زمانه تاسو ولې مدینې نه واپس راغلئ او ته دې فوج ته نه ګورې دا چې ما سره شاته کوم دا په لکونو فوج شاته ولاړ دا نه ګورې ځان وجنئ تاسو د دې دومره لکونو فوج دا زرګونه کسان مقابله کولی شي تاسو خو یو څو سوه کسان یې او دا لکونه ما سره شاته ولاړ دي د دې مقابله کولی شي اډر درته کوم له مې در باندې خفه کېږي نه مې چې وم نیسم او داسې چل د سره وکړم چې یاد وساتئ نشانه د عبرت ته نه جوړه کړم نه مې در باندې خفه کېږي نورو مې غوښتی خپلو ملګرو ته دې ووایه او فټافټ ځئ ته زما مقابله کولی شي هغه ورته وی بالکل ستا مقابله کولی شي اړو روپ پې پرېنول نه رنګ زیړ شو نه سترګې زیړې شوې نه پې راپرپې راغلو دقسې په میدان کې ورته کلک ولاړ دي توره ورسره ده وی موږ بالکل ستا مقابله کولی شو دا مو وایه ته زما د دې دومره فوج مقابله څنګه کې وی زه په دې کوم چې زما د ایمان دی که زه ستا د فوج د لاسه مړ شم نو دنیا نه به ما له خدای بهتر ځای راکړي چې هغې ته جنت وایي او که جمدې پاتې شم نو ستا راتخ به ما له خدای راکړي او که ستا دا فوجان مړه شو نو دلته هم د ذلت ژوند دی او دوزخ ته به ځي او که جمدي پاتې شو نو زه به ترې ټکه سوالم او زما خپو خدمت به کوي ما له به ټټی صفا کوي چې بادشاه دا خبره اورېده بادشاه وایي دا څه مسله ده دی لږ ته وګوره جامو ته یې وګوره او دې نیغو خبرو ته یې ګوره وی ته غواړې مانه څه غواړئ تا مقصد څه دی بچې غواړې وی نه بچې نه غواړم څه غواړئ وی زما د رسول الله مبارک یوه خبره ده واوره ادا ده چې اسلم تسلم مسلمان شه چې مسلمان شي نو تسلم ستا حکومت ستا فوج ستا قوم ستا کلی هر څه به درته محفوظ پاتې شي مسلمان شي خبره ختمه بچې به ته پاتې شي او دینه ضمناً څه معلومه شوه که مسلمان نه شوي والله چې مریض دی کو نه به ته محفوظ پاتې شي نه به د فوج محفوظ پاتې شي نه به د ښځې محفوظ پاتې شي نه به د بچي محفوظ پاتې شي دومره نیغه خبره دا ورته نه وي چې ورېږه یاره زه به قوم سره مشوره وکړم ولې دې وخت کې خو د بادشاه ټول تاو دی 4-5 کسان دي مشران نو بعضې وخت کې سړی ځان خلاصوي چې د فوج د ولاړ چې خپل قوم له قوم سره به مشوره وکړم نه په میدان ورته لګیا دی نو بادشاه ورته وي ښه لکه ته به ما برباد کې ما نه اسلام غواړې وی په دې زنګ شوي تورې ته دې وګوره هغه ورته وي تورې ته مه ګوره تورې پسې چې کوم لاس دی هغې ته وګوره توره پرېږده السیف بالصاعد للصاعد بالسیف
تورې ته مه ګوره، توره چې زنګ ده، دا چې زنګ شوي او ما غوندې مټ وسره یې که نه، ته تماشه کوه چې څونه خلک په دې له پرې کوم. او چې دا تیري او ستا د دې فوجانو جینکو غوندې لاسونه ورپسې ټتم نه شي کولی. لاس ته ګوره، غوال غواړي. او پښتانه وایي که نه تورې ډېرې دي، خو زړه د خالد غواړي، لاس غواړي. وی د شلېدلو جامو والا، وی جامې شلېدلې پرېږده، ایمان ته او زړه ته مې وګوره، زړه مې روغ دی. ده خو راوستې دی لو چې په ده به روب واچوم او دی به ویریږي او دا مسلمانان به واپس لاړ شي. مینځ کې چې هغه ورته کومې خبرې کړي نو بادشاه پرپي شو چې خدای دا کم مخلوق دی، دې خواړو مروب کېږي نه. او همقسې هغه استقامت او کلکوالي سره رب العالمین هغه څو زرو مسلمانانو له فتح ورکړه او لکونه فوج د فارس په شکست شو او علاقه خدای پاک د مسلمانانو په قبضه کې راوسته. ونه یریدل، رپرپې پرې رانغی. غزوه موته کې 3 لکه فوج دی د کافرانو، 3 لکه فوج، بلکې یو ځای کې 9 لکه راځي او مسلمانان 3 زره دي، یو پسل ته هغه زیات دي. وطن هم د هغوی دی، د مسلمان نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم لښکر لېږلی و هغې له هدایات ورکړي او هدایات یې څنګه ورکړي ولا وی سپه سالار د جنگ با زیدی کدی شهید شو، جعفر بی که جعفر شهید شو، عبدالله ابن رواحه بی. او هغه نه پس چې چام جنډه په لاس کې واغېشته د هغه وی چې دی لاړل دا 3000 کسان دي او د دشمن فوج 3 لکه دی، 3000 او 3 لکه علاقه هم دا ده. او دا خواران ستړیم دي، بلا د میاشتو مزل یې کړی دي، خپې چودې دي، خپې شلېدلې دي، خپې چودې دي. اوس به څه کوو چې مشوره یې کوله نو چا ورته وي داسې کوو چې ځو واپس مدینې ته واپس ځو. دا خو مونږ لږ جو، چېته 3000 او چېته 3 لکه، دا خو مونږ جنګ نه شو کولی. چې کم پکې مشر دی هغه وي داسې کار دی چې زمونږ مقصد څه دی دی جنګ نه علاقه ونیسو، نه زمونږ مقصد دا دی چې بس که مړه شو شهادت به راشي جنت ته به ځو او کوم وګټله نو د خدای کلمه به اوچته شي، دین به اوچت شي، غالب به شي. بې ټیک ته جنګ شروع شو. چې جنګ شروع شو یو هم پکې شهید شو، جنډه دې بل ونیوه. دا بل هم شهید شو، جنډه دې بل ونیوه. دا بل هم شهید شو، په دواړو لاسونه یې ووو، جنډه پرېوته، خالد ابن ولید لاس کې کلکه ونیوله. دې خوا 3000 دي او اخوا ته 3 لکه دي. شپه پرې راغله. دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي په محراب کې ناست دی او جاړي او صحابو ته اعلان وکړ وی زید هم شهید شو، عبدالله ابن رواحه هم شهید شو، جعفر هم شهید شو او جنډه د خدای تورې په لاس کې اغېشتې ده. اوس خالد بن ولید ته اخذ الرأیة سیف من سیوف الله، جنډه د خدای د تورو نه تورې په لاس کې اغېشتې ده، هغه ته توره وایي. دا خالد ابن ولید چې دا ډېر بهادر انسان و، ډېر جنګېدلی و او بلا جهادونه یې کړي او د جنګ مشر به و. لیکن عجیبه دا وه چې دی کله مړ کېده نو په خپل کټ پوزې کې مړ شو. نو چې کله ساه خېږي که نه نو دا خپې مږي او جاړي او څه پسې جاړي. او خو ډېر جنګونه مې وکړل او ډېر کافر مې مردار کړل او دا مې ارمان و چې ماله به خدای په میدان جنګ کې شهادت راکړي. خو افسوس نن په خپل کټ کې مرم، ساره نه په دا خپل کټ کې خېږي. میدان جنگ کې شهید نشم، مړ نشم، خپل کټ کې مړ شو. نو یو عالم لیکلی دی وی خالد ابن ولید اسې جاړي وی وی رسول الله مبارک هغه ته د خدای توره ویلې ده. نو د خدای توره څوک ماتولی شي؟ دی ولې ګیله کوي چې زه مړ نشم په جنګ کې چې حضور پاک وي چې اخذ الرأیة سیف من سیوف الله، جنډه د خدای په تورو کې یو تورې په لاس کې واغېشته، د خدای توره به څوک ماتوي؟
لیکن دې ته اشارت ته چې دې په میدان جنگ کې نه مري، دې به څوک وجني نه. نو شپه پرې راله، نو خالد ابن ولید دا جنگ کې حکمت عملی عجیبه شی دی. حکمت عملی داسې جوړه کړه چې کوم وروستنی فوج وای مخکې کو او چې کوم مخکې فوج وای وروستو کو، او څه فوج د یو غونډې د یو غر شاته کوي، تاسو هلته ودرېږئ، تاسو میدان کې مه جنګېږئ چې زه راته اعلان وکړم او جنګ شروع شي تاسو به راځئ. دې کې دا مقصد و چې یو خو دا مخکې خلک جنګېدلي دي، ستړي شوي دي، او دا وروستني چې دي دا دمه دي، نو دا ستړي به وروستو کوم دمه به مخکې کوم. دویم حکمت پکې دا چې دا کافر به ویریږي، هغې به وایي چې لکه موږ سره چې اوسه پورې کوم جنګېدله خو نشته، خو نوي دي، معلومیږي دا لکه چې نوي خلک وله راغلی دي، په هغې به روب پرېږدي. او د غونډۍ شاته چې څه دسته ودرولې وه چې مونږ کله جنګ شروع کړو، تاسو به چغې کوئ الله اکبر او راځئ به، او چغې به کوئ چې راورسېدو دله. دا زمونږ ملګري دي، خو دشمن به وایي ګرې نور وله راغلل، او به یېرېږي. غټه خبره د دشمن روب دی چې په دشمن دی روب واچو، دی مروب شو، دی به ټینګېدی نشي، تختې به. چې سار سنګ جنګ شروع شو، د دشمن فوجو چې هغې وکتل، ملګرو ته ویې لکه دې لکه چې تازه دم نور فوج راغلي، ځکه دا مخونه چې دا مونږ ته اوس ښکاري دا خو دا درې څلور ورځې نو، دا لکه چې نوي دي، هغو د وروستني مخکې کړي. او دې کې هغه د غونډۍ والا فوجو تورې اوچتې کړې او را روان دي، چغې وي الله اکبر الله اکبر، راورسېدو دله ملګري دله راورسېدل. دشمن وی هغه نور هم وله راغلل، مونږ نه وی چې دوی د شپې کومک راغلی دی او دا د نورم راغلل، بس هغې سره یې خپې وښوېدلې، درېو لکو فوج ته شکست ملو شو، مسلمان میدان وګټه. استقامت دا مضبوط شی دی، په ځای ودرېدل او ټینګېدل په ایمان، دا ډېر کلک شی دی، دې ته وفا وایي. یو سړی چې د یو غر کې ناست و، د الله عبادت یې کوو، نیک سړی و، همیشه به د الله عبادت کوو. او پخوانو امتونو کې دا جایزم و چې یو سړی یو غر کې ناست وي او د الله عبادت کوي، رحمانیت کوي. رب العالمین ورسره احسان وکړو، الله ورسره مدد وکړو، او د ډوډۍ بندوبست یې وله وکړو. خیر روایاتو کې لږ اختلاف شته، واقعاتو کې هلته وله خدای د اوبو یو چینه پیدا کړه، د هغې نه اوبه څښلې، او یو مرغۍ به وله یو ډوډۍ راوړه او ده ته به یې غورځوله، ده به هغه اوبه څښلې، ډوډۍ به یې خوړه او د الله عبادت به یې کوو. څوک وایي چې یو زنانه الله مقرر کړې وه، ابه راتله ډوډۍ به یې وله راوړه. یو ورځ هغه مرغۍ یا هغه زنانه رانله، بس دې چې مازدیګری شو ماښامې شو، نو خېټې چینګار شروع کړل، خدای پاکه نن خو ما له ډوډۍ راونه رسېده، ته به څه کېږي وګیم. نو د غر د سر نه راکوش، نو چې څنګه کوز هغې وی ډېره ښه ده، په مسافرو د خلکو له خفه کېږي، هغې ولې یو څو ټوکړې ډوډۍ ورکړه. چې ډوډۍ ورکړه او دې څنګه را روان شو، د هغه د کوڅې سپی و هم د هغه مالک او ورپسې شو. چې ورپسې شو نو سپی چې قلاری نو بس نوړی ورته غورځوه، نو ده ورته یو نوړی ور وغورځوله چې ده دې به په نوړی شو، ده به ترې خپې وباسمه. چې نوړی ور وغورځوه، سپي هغه وخوړه، بیا ورپسې شو، نو د بله نوړی ور وغورځوله. نو چې سپي هغه وخوړه، نو بیا ترې په منډه بیا ورپسې شو، نو د بله ور وغورځوله چې د سپي به په دې نوړی شي، زه به ترې خپې وباسم. هغه سپي به نوړی خوړه او د پسې به کېده، اخره کې یو نوړی پاتې شوه. نو دا سړی ورته یار ته ډېر بې حیا سپی، ډېر بې حیا سپی، ظالمه، خو چې ستا مالک کومه ډوډۍ را کړې وه نو ادې رانه ټوله واغېسته، نو یو نوړی پاتې شو، نو بې حیا دې نوړی ته خو مې پرېږده که نه، دا خو ما ستا د مالک نه غلا نه ده کړې، په خپله یې را کړې ده، او د بل چا نه مې نه ده راغېستې، دا کوسې د والاره مې را واغېسته چې د چا دروازې ته ته پروت وې، ډېر بې حیا. نا سپی ورته وي زه بې حیا یم که ته بې حیا؟ بې حیا خو ته وی زه د دې مالک سپی م او د کور مخکې ناست یم، او ما شړي او بیا وله راځم نظم ته،
او 3 او 4 ورځې ډوډۍ را نه کي خو څوکۍ هم د ده کوم د بل چا نه کوم 3 او 4 ورځې را باندې نارې تېرې شي خو دا در نه پرېږدم دلته پروت یم او نن تا ته نوړی ډوډۍ میلو نه شوه نو راکوز شوې او د چا کور له راکوز شوې ډوډۍ خدای در نه کړه او د خدای د دشمن د هندو د کور نه ډوډۍ واغېسته نو بې حیات او که بې حیات ځان ټینګ که ځان کلک که مسلمانه